السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانانو، تاسو دا ویډیو لګو وګورئ، بیا زه ستاسو سره څو خبرې کوم. چې دا کم هندوان یا بعض خلک چې د کمو انبیاو ځان نه ذکر کوي، ګورو نانک، بابا نک، پلانې، لږ وګورئ تحقیقات د دې متعلق علماو لیکلي چې دوی پسې به هم سپکې سپورې، نه به تکذیب کوي او نه به تصدیق کوي، نه به دا وایي چې دی پیغمبر دی، نه به دا وایي چې دی پیغمبر. ځکه چې عربو کې دا یو نبی راغلی دی، نور خو ټول په عجمو کې تیر شوي دي. کیدای شي چې یو سړی نبی وي او ما او تعالی پته نه وي او ووایو چې یاره جي پلانې قوم والی چې یادوي هغه موږ نه منو، هغه وي حقیقت کې د الله رسول، نو ته به دا وایي چې نه جي موږ یې نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو. محترم، تاسو د مفتی منیر شاکر دا خبرې واورېدلې. دا وایي چې دا بعضې خلکو دا نسبتونه کوي چې ګرونانک او بابانک او پلانکې چې دا زمونږ پیغمبر دی، نو نه به موږ د دې تصدیق کوو او نه به تکذیب کوو، نه به دا وایو چې دغه پیغمبر دی دا ګرونانک او بابانک وغیره، او نه به دا وایو چې دا پیغمبر نه دی. نو محترم، دلته سوال دا راځي چې دغه ګرونانک او بابانک او دا خلک چې کوم دی، لکه دا خو د نبی علیه صلات وسلام نه پسو تقریبا دغه 500 کاله خوشا کېږي تیر شوی دی. نو اوس چې یو کس د پیغمبر علیه صلات وسلام نه پس راځي او د نبی علیه صلات وسلام نه پس تیریږي، نو دې ته به موږ څنګه چې کوم د پیغمبر وایو یا به ورته نه وایو؟ لکه د دې کې توقف پکار دی، لکه دا چې څنګه وایي که نه، چې نه به ورته دا وایو چې پیغمبر دی، نه به دا وایو چې پیغمبر نه دی. نو لکه دا و چې دا به نه وایو چې دا پیغمبر نه دی. نو مثال طور باندې څنګه پیغمبر چې کوم دی، لکه دا به نه وایو چې پیغمبر نه دی، نو ولې په دې کې چې کوم دی لکه ستاسو شک دی چې دا پیغمبر نه دی او که دی؟ دا خو یقیني خبره ده چې د نبی علیه صلات وسلام نه پس پیغمبر نه راځي. پیغمبري چې کوم دی په نبی علیه صلات وسلام باندې د هغې اختتام شوی دی. موږ د ختم نبوت او عقیده لرو چې نبی علیه صلات وسلام باندې د پیغمبري اختتام شوی دی، د هغې نه وروسته پیغمبران نه راځي. ستا د بیان نه خو دا معلومیږي چې ته د ختم نبوت منکر یې، ځکه تر وروسته هم چې کوم دی ته پیغمبران منې. نو په تا او قادیاني کې څه فرق شو؟ قادیانیان چې کوم دی د مرزا غلام محمد قادیانی د هغې چې کوم دی د پیغمبرۍ دعوه کوي، او ته چې کوم دی د بل په باره کې دا خبره کوي چې دا به نه وایو چې دا پیغمبر نه دی. نو لہذا ستا او د هغه چې کوم دی په پیغمبرانو کې فرق راغی. هغوی یو پیغمبر منې، ته بل منې، بیا خو ته هم د ختم نبوت منکر یې. نو دا خو انتهایی چې کوم دی د افسوس خبره ده. ستا په شان دی لوی مفتي او دومره جاهلانه خبره چې دا خبره او دا بیان څوک اوري، نو هغه به ستا خلاف دا خلک څه وایي؟ ستا په باره کې به دا خلک څه سوچ لري چې ستا عقیده څه ده؟ دومره ګډې وډې خبرې، دومره ګډ وډ بیان. یقین وکړه زه خو نه پوهېږم، زه ستا ادب کوم، بې ادبي الفاظ زه نه یم، خو لږ افسوس پکار دی. سړی چې کله په غلطه باندې رواني او د باطلو خلکو سره ملګری د باطلو په لار رواني، نو بیا به د هغې د خولې نه داسې الفاظ وځي لکه څنګه چې ستاسو د وړاندې ما ولګول او تاسو واورېدله. نو الله رب عزت موږ د داسې بکواساتو د غلط خبرو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.